دې دا کار وکړه وایي جیو بشي مې څه اوس دنه پرتګو باسم په دې سړک دې راکاږم په خدای باور وکړه چې د شپې بجلی والا راواستل چې ټرانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زه به تاله ووټ درکړم زه تا نه ښه ظالم سم شئ سم که سبا الیکشن شو بیا به م وګورم ما چې کوم ممبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو ما چې کوم ممبر له تقریر کړی هغه اړو خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی یعنې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه په دې یونیورسټۍ کې مې دوه ودرولي تېرې کوي کلمې مال تېرې کوي کلمې تېرې کړې مالو وایي چې په موږ د ښځې په درې کاڼي طلاق چې موږ به تختو نه ویل په موږ د ښځې په درې کاڼي تختو به نه ټیک شو د خدای شان ته ګوره مال بیا کلمې تېرې کوي چې دا به نه ویم چې زه به دا وکم بېنظیر یو پوسټر چاپ کړی و چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے التا سخدے والے یو گئی التا پا بم کے والو زی لٹاوئی ہے لاندی مونگ غرق نے کی کوئی شوئے وہ سب پتہ لگی او دلی کا راج امویا کوئی رونے والا نہیں مونږ خو د دلی راجګان یو په مونږ خو څوک جړا والا هم نشته په لاهور کې چې کومه دماکه وشوه هغې ته خبرې حکومت څه اعلان وکړو 30,000 روپۍ مړی ورکوي او 10,000 روپۍ زخمي ورکوي حکومت ورته دا اعلان وکړو 30,000 روپۍ چې کوم مړی دی هغه له 30,000 لعنت په هغه چا زما زوی او زما رور او زما ښځه او زما بچي به په بم کې والوځي زه به 30,000 روپۍ علم زما په 19 پیړۍ دی نالتي خدای دې زما کور روان کی چې زه به 30,000 روپۍ باندې خپل مړی خرڅوم دا هغه شرمېدلی قوم دی دا هغه ذلیل قوم دی حکومت 30,000 روپۍ ورکړي چې خیر دی که بم کې والي خیر دی جي شهید شو شهید نه لم خولې نه څه وباسم شهید شو دا خبرې زمونږ چې دي دا افسانې دي لکه د افسانو کتاب سړی د شپې خوب نه ورځي او د افسانو کتاب ګوري او زړه پې خوشحاله دا افسانې دي تاسو یې راوځئ او مونږ یې وایو تاسو یې اورئ لکه پخوا به ښځو په کورونو کې جنګنامې ویلې نو ښځې به ورته راټولې شوې او جنګنامه به یې ویله نو یو ښځې به جنګنامه ویله او نورو ښځو به ورته او د شیعو ماتم خانې ته ورشه سکینه پیاسې مر گئی دوی ورته ټول ناچي تاسو پوه شئ ګډېږئ ما خبرې ته غوږ کېږئ ګډېږئ ما زه تا ته وایم چې امام حسین داسې ورته ویل زنده‌باد ته په ایمان ووایه پښتو کې در سره خبرې کوم مولانا صاحب زه به اردو کېدی شي تاسو پې پوه شوي نه پښتو کې وایو چې خېټه د یو پړسېدلي او تیزونه بل اچوي د ده خېټه کیني خېټه ستا پړسېدلې او تیزونه زه اچوم نو ستا خېټه کیني چې څو پورې تا په خپله ټیز نه اچولی دی خوا وګوره زه تاسو پیژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ما ته وایي دي لږ خطره ده او پلانې دی ما دا قوم پیژندلی دی د انګریز جوړ کړی قانون په پاکستان کې دی هندوستان تا سره آزاد شوی دی خپل قانون دی چین تا نه رستو آزاد شوی دی خپل قانون دی هغه میزایل اوس جوړ کړي دي چې 15,000 میل کې به ډس کوي امریکا یې په یاره کړې ده مونږ یو غوري دغه جوړ کړی دی خیال
دا غوري مینځل هغسې شی دی لکه دا د پټاخو ډزې نه دا ماشومان دا باز په اخبار کې غوري میسایل دا داسې چلو یو دومره سوټه غول چا کړي یو سړي وویل چې اوهوی دا خو به ډېر تیزونه هم پې اچولي نو دی پې کېناستو ټر 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 دا څه کې هلکه ویل دا سوټه مې وکړه ویل خوار چې غول بل چا کړي او تیزونه پې تا اچوي غوړي میزایلو ته وګوره د دې د شکلونو ته وګوره ایټم بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره هیټروجن بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره نن ته سړک جوړولو چل نه درځي کوټ روډ های وے جوړیږي دمره چینیانې ورته راوستي دي که نه او دوی ته چې دا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر ډنډنډن انجینیر بربر انجینیر د انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي دلته یو بله محکمه ده پی ډي اے ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپان یې په دې کې را جمع کړي د ټاپ غله او ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې رابش قانون دې لاس کې واغستو چونه کې نقشه دې جوړه کړې ده ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي ماړه خدای ته ګوره چونه قانون دې لاس کې واغستو قانون دی خزه خو چې بیا خیال کوه دا محکمې یو محکمه ما ته وښیه یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شته لکه یو محکمه ما ته کله څوک وایي چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو مال پولیس کې نه زما تره شته نه مې ماما شته نه مې زوی شته نه مې پلار شته خو بد یې ځکه ویمه چې زه د 100 روپو غل ته څه نشم ویلی نو د 50 روپو غل ته ولې بد وویم داسې ده که نه ده نو هغه ورځ مې یو مجلس کې وي مال دا باډر او ملیشا دا هم راولئ پېښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې ګشت کوي که نه اسے څه کوي چې ناست دي سرحدات کا پې ساتئ نو تاسو کم سرحد کی توره وکړه کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا 50 کاله وشو کشمیر کا معاملہ زیر باس آئے گا دومره غوندې کشمیر هم وانغسته بنګال در نه کټ شو تاسو څه توره وکړه څه توره مو وکړه نیل پاکستان در نه کټ شو کشمیر په 50 کاله کې تا پې سوونه خلک مړه کړه تا څه توره وکړه په کشمیر کې نعره تکبیر یا دې چغه کوله نو مولا پښتون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غرکشا او د پښتون مولا بیڑا غرکشا د بجلیګر مولا بیڑا غرکشا چې تر اوسه پورې په خدای قسم که استوره وکړه استوره ورشئ په کشمیر تاسو به نه ویلي چې سل پاپړ د یو لوړ ویلي به م که نه نن هغه پاپړو در نه کشمیر قبضه کړی دی ته خو یې تېواله هندوستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګوره ته به ټول عمر خیر راوړه امریکې خدای دې وبخه پخوا به مې خیر راوړه لندنه برطانیې ملکه الزبت خدای پاک دې ډېره ډېره خوشحاله که ټول عمر م خیرونه غوښتي دي ته مې بله ورځ وې په ارام کښېنه ولې مالګیدړ ته چا ویلي چې دا چغې ولې وهې هغه ورته ویل خلک یارومه ویل دا ټیزونه ولې اچې ویل زه هم یارېږم
په آرام کښېنه، کله یو ټلیفون کوه دا به چې چل کېږي، دا به چې چل کېږي. خو زه به په منځ کې ناست یم، اول به بجلیګر بولا چې پکې مړ شي، خدای دې دا ټول پېښور مړ کړي. که نه ده داسې؟ ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشته چې هغه د امریکې نوم بیا اودس والي. شته خاص کر دا غوړ غوړ چې دي، دا ریګمال کړي چې دي، دا د امریکې نوم بیا اودس نشي اغستی. په خدای مې دا یقین دی چې بوش به خدای کباب کوي او ښځه به یې مسلمانېږي او زه به یې مشرف ته نکاح تړم. چې راشه یو خو ځان سره ګرځې، یو ور سره بل هم بونډی ده چې د دغې هم درته نکاح وتړم. ځکه چې خلک یو ښځو نه په منډه دي، یوې نه په منډه دي وایه لکه که نه هم ته په منډه نه ګورئ، نه ګورئ. ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو، نینګه پښتانه، نینګه پښتانه، نینګه پښتانه، هغه پکې په شادي حالونو کې وي که نه وي؟ سړو سره په یو مېز روټۍ خوري که نه خوري؟ چې زما ښځه زه ځان ته پښتون ویم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري، زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خره واچوم. دا نن داسې د اوس ملک شو، کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره، وایي په ایمان دې بازار کې ایک یې پاره دفع کر، ایک یې پاره، ایک یې پاره، ایک یې پاره، ایک یې پاره، ایک یې پاره. د مازدیګر ټایم کې تاسو ګورئ یو دکاندار ورته چېرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ وہی پھوسی تیری ماں سی، میں تو آج 14 سال دی ہاں، میں پھوسی ہو گئی ہوں. تو پھسکائی دی کنه ټول اوراد د خدای د عظیم غ د پاکستان حکومتا کدی پزړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم، الله دې د ضیاء الحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا. د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې، آسان چل دی. یو ښځه که د معتبر نه دی د غریب خیر دی. د کابلۍ په دې ګیټ کې سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بهر راووته دا بې حالي، کرانه ښځه راووته ږیره مې کله کوي. خو پوهېدې چې په دبلدین اورېدلې یم، میړی دبلدین دی. هغه ورځ ناستمه د یو تیکو والا د زوی جنګ تېرېدو، ما تیکو والا ورته ما ته یې داسې وکتل، وایي ستا مال په کومه یا مې ورته وویل ماله لکه مبارک شاه د زوی واده دی، بس هغه ارامیانو هغه ډولکې هغه ګولو مال یو شوق مې وشو خو دروتی نه شوم. ویل څه مال بس دا مې شوق و چې دې ډولکي ته ځم لږ ګډ شمه چې تاسو جنګ تېرېږي که نه چې ځم لږ ګډ شمه. ویل ولې مال د ډم قوم امام هم ډمي، اوس تاسو امام یم چې تاسو ډمان یې نو زه نر پاتې کېدی شم. ستاسو ټول ودونه لعنت دی. په 15,000 روپۍ ورته موټر سجاوئ
شاله دې کې بسې ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې او ورسره دوندوړې ناستې مخکې زه چې په مال دکان کې ناست یم او دا موټر را باندې تېر شي نو ما نه دا رایاد شي چې ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې بیا زمونږ یو اشنا دی د هغه واده نو بینډ یې پرې راوستی ما لکه دا دې څه ارامتوب کړی دی ویلې مور مې وی چې اخري دی اخري زوی مې دی چې لږ ارمان پې وباسم وایي په دغه مور ته سټکوری شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګوه نن زړې چې څومره ورانې دي اوس خو بله مزه جوړه شوه د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی او پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړي او دغه دی پوره دیکھو وګورئ دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي نن تاسو په څه مین یې دا پتلون سټایل پرتګونه چې نن ښځو جوړ کړه په دې مین یې تا پرتګ او دا زیده دا د دې ځای ته راوستو چې وروستو دا ډولکي پکې ښکاري هلکانو پتلون دومره تنګ کړو چې هغه هم پکې وروستو دوپړی غږوي زړې ښځې خو غټې شوي که نه نو دا چلې کړی او دا دغه دومره دومره ده پیلټیز هغې ته دا سپینګیري ډېر ګوري نو څه کې نن پیپر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سهار کله سبزی والا نے ضرورت کہ بینڈائی پہ سو دی وہ جی 60 روپے کلو پہ منڈائی کی دی مالدائی وڑا وڑا ځان کې منډا مونږه بینډای نه خورو لوی ټینکرې ته ډکیږي او امریکایانو ته ځي کابل ته نن ایم پی اے صاحب سره دا څه کوي لکه حمله ونکړي دی د نری او غټ تکبیر همدغه نری او غټ لی ټول ارامتوب په تاسو کې ټول ارامتوب په تاسو کې دا دې سټیج ته دا خلک رسول تاسو دي که نه دي سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کېږي تاسو به بیا راپاسې یو ډولکي به غږوئ پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد د یو دومره کونه ده مخې سر مخکې دي او کونه یې وروستو دي پلانې زنده‌باد بیا به سبا ولاړ یم تاسو یې مونږ نه ګرمات ما نه دی ووټ ورکړی په دې 50 کاله کې دې څوک وایي چې ما چاله ووټ ورکړی ما ته پته ده نو زه हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपी का बिजली और चिरागों से है रोशन ज खुदे د خاورو تیلو دیول نشم بلوله او د شاهانو بنگلې کې د چراغان جوړي زدي په سویګیس روټای نشم پخوله سویګیس 8% نور ګران
बिजली 8% नोर ग्राम, पेट्रोल 8% नोर ग्राम. मतलब دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچی چرته پرشکا کین کینی او په سوزکای کین کینی چرته په مزدا کین کینی او شاهانو لا 28 وزیرانو لا په مرکز کې په 28 کروڑ باندې موټرونه راغلي. یو موټر په 1 کروڑ روپے باندې یو موټر. تاسو باندې ټول ورځې هم ګرځي چې بنګ در باندې وي تلار شه د سپي غوندې په سوړه کې نه نوځي او خان چې د لار شي په بنگلا کې سم. اوس د لونو د واده کارډونه مولیان چاپ کوي. मुनियान पकीली किली से मेरी प्यारी बेटी की शादी है और आपसे दरखास्त है नूरुल्लाह का, आपसे दरखास्त है कि आप तशरीफ लाएं, अपनी दुआओं के साथ उनको रुस्खत करें. बेदबी दी माफी जमा खुला लगा बेड़ा बादा यो را باندې اعتراض وکړ چې ته زما د لور نکاح ترانه ما سال لور د 100 کالو وا ول د ول 100 کالو منغه تکړه و مړه مال کا معشومه د دعا ضرورت ته ورته اخو له بورا وا زمون خزه ک الله پاک دې ته د چرګو مرز راوړي. خدای چې کله وبا راځي الله دې د پاکستان په خزو راوړي. ټول امین کوي خدای. که زمون مور او خور پکې وي او خزه پکې وي خدای دې د چرګو په مرز مردار کړي. سړی نره او غټ تکبیر پرېدا آرام کین دغه وخت کې نره تکبیر او بیا وروسته یې سم نه وخت کې دی. سړی لاوته پراته په کورونو کې او خزي بیا دا فی کني بالکل وی کنه دغه خدای دې قرآن کنو د دې پوزې ستر ډیر ضروری دی چې دا پوزه دې پټه کړې ده. سبا وای د پاکستان د څوک جاړي غریب بجاړي دا غریب د سور بچي چې دانن تی بجلی اوس چا چټرا کو تی بجلی مهنګي ہوگی. ډیر شکر چې خدای پاک هم د پکیلان دین کې نه سوی ګیس مهنګا ہوگی. اچھا وای چې په سوی ګیس روټای هم پخا نه کړې. اوس درته بمبو تم میټرې لګي مبارک شاه نور ملک ټول ټیپر شو اوس بمبو ته به میټرې لګي. پاکستان کې به توبم نشس کله توبه کورونو کې ګرځي